نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله مولانا العظيم. دریم سفاره دا سورة آل عمران دے او آیت د 42 نوالا تر د 54 پوری او رکوع منځم رکوع ده. دین مخکې آیتونو مبارکو کې رب ذوالجلال د حضرت زکریا او د حضرت بی مریم ذکر فرمایلو چې بی مریم د حضرت زکریا علیه السلام په کفالت کې چې کوم دی الله رب العزت ورکړی و. بیا حضرت زکریا علیه السلام د خپل بچی د پاره سوال وکړو، الله رب العزت ورته زیری وکړو چې تعالی زه ماشوم در کومه چې یحیی نوم به یې د هغه او د عیسی روح الله علیه السلام په شانتې په کلمه باندې به دی ګویا وي او دی به چې کوم دی نبی وي او دی به سردار وي او د نیکانو خلکو نه وي. بیا زکریا علیه السلام دا وی چې ای باری تعالی زما عمر خو تقریبا یو کم سلو کلو ته رسېدلی دی او زما ښځه چې کومه ده هغه شنډه ده، نو دا به څنګه کېږي؟ الله رب العزت ته ووایي څنګه چې زه کول غواړم هغه شانتې کولی شم. او بیا یې د هغې نښه م ورته وښوله چې دا یې نښه ده چې ته به 3 ورځې چې کوم دی چا سره خبرې نه کوي او سهار او ماښام به د الله رب العزت ذکر کوي. اس دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د بیبي مریم باندې چې کوم احسانات کړي دي د هغې تذکره الله فرمایلې ده چې الله رب العزت عیسی علیه السلام څنګه پیدا کو، هغه له کمی کمی معجزې ورکړې وي او د عیسی ابن مریم شان څومره اوچت دی پیغمبرانو کې او دته مسیح موعود هم ویلی کېږي. مسیح څه ته ویلی کېږي؟ علما فرمایي چې مسیح ګرځېدونکي ته ویلی کېږي. عیسی علیه السلام په خپله زمانه کې چېرته اقامت نه دی کړی او ډېر ګرځېدلی، ځکه چې کوم دی دته مسیح ویلی کېږي. ځکه الله رب العزت فرمایي وإذ قالت الملائکة او یاد کا هغه وخت چې وویلو ملایکو مریم بیبي ته ان الله چې بېشک الله تعالی اصطفاکې غوره کړی ته وطهرکې او پاکه کړی ته واصطفاکې او غوره کړی ته علی نساء العالمین په ټولو ښځو د زمانې خپلې کې، یعنی پاکې کړی له کفر نه، له ګناهونو نه او د ناکاره خویونو نه او د مسح کولو د سړو نه او له حیض نه او د تهمت د یهودیانو نه. گویا کې زویستا عیسی علیه السلام چې دی ویل به یې د انني عبدالله چې زه د الله بنده یم، آتانی الکتابه وجعلني نبیا، الله ماله کتاب را کړی دی او الله به ماله کتاب را کوي او الله به ما پیغمبر جوړوي. او د دې ټولو شیزونو نه چې کوم دی بیبي مریم الله رب العزت پاکه ګرځولې وه خالص د خپل عبادت دپاره. او دلته وطهره کې روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بهتره په جهان د تمام کې په تمامو ښځو کې بیبي مریم ده چې لور د عمران ده او خدیجه چې لور د خولید ده، یعنې دا 2 بیبیانې چې کوم دی په تمام جهان کې الله دوی له عزت ورکړی دی. او دا حدیث شریف بخاری او مسلم دواړو روایت کړی دی. علی نساء العالمین او په تمام جهان د زمانې خپلې کې، یعنی الله رب العزت دی له لوی زندگی ورکړې وه او الله رب العزت چې کوم دی په تمام د جهان ښځو کې لویه مرتبه ورکړې وه.
یا مریم قنوتی اے مریم اطاعت کوا لربی کے در خپل وسجدی او سجدہ کوا ورکعی او رکوع کوا مع الراکعین د نور رکوع کوونکو سره ذالک من انباء الغیب دا چې تیر شول خبرونه د غیب دی نوحی الیک چې وحی کومه طرف ستا ته وما كنت لديهم او نوی ته حاضر پنیز د دوی اذ یلقون اقلامهم په هغه وخت کې چې غورځول دوی ایهم یکفل مریم قلمون خپل بدی چې کوم یو به متصرف او واقدار شي د دې بی مریم وما كنت لديهم او نوی ته پنیز د دوی فائز په هغه وخت کې یختصمون چې دوی جګړه کوله د یو بل سره یعنی الله رب العزت فرمایي چې ته نوی په هغه وخت کې چې دوی د یو بل سره جګړه کوله چې کفالت به د مریم د چا په حصه کې راځي د زکریا علیه السلام په دغه کې حصه کې چې کوم دی د کفالت راغی اذ قالت الملائکة او یاد کا غو چې ویل ملائکو یا مریم ای بی مریم ان الله چې بشک الله تعالی یبشرکی زیر در کوي تعالی را بکلمت منه په کلمې سره لتربددنا اسمه المسیح چې نام داغه مسیح دا عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم وجیها د مخور وی په دنیا کې والآخرة او په ژوند آخرت کې ومن المقربین او دیبا د الله رب العزت په خاص بندیان کې وی په کلمې سره لتربددنا حضرت عیسی علیه السلام ته کلمه د الله ځکه ویل شي چې دی بلا واسطه د پلار نه په حکم د الله سره پیدا شوی دی او مسیح ورته ځکه ویل شي چې دی ټول عمر ګرځیدلی دی او په یو ځای کې اقامت نه دی کړی او ځکه چې په هر مریض باندې لاس راکو هغه بروغ جوړ شو یعنی دا د هغه معجزې وي ويكلم الناس او خبرې به کوي دی خلکو سره فی المهدي په زانګو کې وکهلا او په زوړوالي کې یعنی په بوډاوالي کې ومن الصالحین او د نیکانو خلقونه علماء مفسرین کړي دی روایت ته چې حضرت عیسی علیه السلام د مور په ګیړه کې چې مجلس په لدې سره کوو یعنی خبرې اترې به کولې او چې دا به خاموشه یا دا بس مشغوله شو په یو کار کې نو دا په زور تزوی وایي چې आवाज به بار اوریدل کېدو وکهلا او په هغه وخت کې چې وخته به ستور او سسپین وي چې په دې دواړو وختونو کې به یو شان خبرې کوي او یا مراد لکهلنا خبرې دی پس لنی نزول لزکا چې ځوان الله رب العزت آسمان ته بولې دي او آسمان نه به چې کوم دی بوډا را کوشي یا به داسې حالت کې وي چې نیم وخته به سپین وي او نیم وخته به چې کوم دی هغه تور وي او دا دو صفتونه نور الله رب العزت بیان کړی دي چې یو دی په زانګو کې خبرې کوي او بل به چې کوم دی چې کله زانګو چې کله د عیسی ابن مریم یعنی مریم باندې تهمت ولګېدو او هغه خپل خلکو بدناموله نو عیسی روح الله علیه السلام طرف ته اشاره وکړه فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا یعنی هغې ورته وویې چې زما خور وجده استاد سره به دا ماشوم خبرې وکړي نو هغوی هغې ماشوم طرف ته اشاره وکړله چې فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا دا ماشوم به زموږ سره څنګه چې کوم دی خبرې وکړي نو چې کله دوی دا خبره وکړله نو هغه د الله رب العزت په حکم باندې گویا شو دا ورته وی انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون یعنی دا ټول آیتونه په دې خبره باندې دلالت کوي چې پورا هیستوري او پورا چې کوم تفصیل ورته ذکر کو چې الله نبی اما الله مالا کتاب را کوي او زما مور پاک ادا او الله رب عزت چې کوم دې په موږ باندې احسان کړی دی او زه د مور خپل فرمانبردار ګرځولې ما او زب نبی اما زب سردار یم دا ټول خبرې چې کوم دې ورته هغه وکړلې زه کوي چې بزانګو کې با هغه خبرې کوي او بیا بوډاوالي کې چې کوم دې خبرې کوي او دارنګ یو بل حکم چې کوم دې دلته علما فرمایي مفسرین لیکي چې
د ماشومانو سره به لوبې کولې نو هغوی ته به چې کوم دی ټول حال احوال وي. قال ربي انا يكون لي ویل دی ای رب زما څرنګه و ماله زوی ولد زوی ولم یمسسني او نه یم مسه کړی زه بشر هېڅ یو سړي. قال ویل جبرائیل علیه الصلاة والسلام کذلک الله همدارنګې الله تعالی پیدا کوي یخلق ما یشاء دارنګې پیدا کوي الله رب العزت هغه چاته چې خوښی شي. اذا قضا امرا په هغه وخت کې چې حکم وکړي دی فانما پس بېشکه یقول له کن فیکون وایي د هغې ته چې پیدا شه پس هغه پیدا شي. ويعلمه الكتاب او زده بکړي الله تعالی دته کتاب والحکمت او علم د احکام والتورات او تورات او انجیل او انجیل. ويعلمه الكتاب دلته علماء مفسرین لیکلي دي حضرت عیسی علیه السلام ډېر بهترین عمده نبی شو خوش نبی سو یعنی لیکل به ډېر بهترین کور. الله تعالی په خپل قدرت کامله سره دته تمامي لومبي کتابونه لکه تورات زبور او د شعیب علیه السلام صحیفې وغیره شولې دا ټول ورته چې کوم دی زماني یادې کړې وي او لوی لوی مولیانو د یهودو سره به په دې کې چې کوم دی بحث مباحثه کوله نو هغوی چې به کله په دې کتابونو باندې هغه قایل کړله او دوی به حیران کړل او لاجوابه پاتې شول او بیا به څه ایمان راوړه او څه به چې کوم دی منکر شو دې خبرې نه. ورسولا الى بني اسرائیل او پیغمبر بکړي دی بني اسرائیل ته انی بشک از چې ما قد جئتکم بتاقی سره غلی متا استا بیاات بغټ نخا میر ربکم لرب تاسونا انی اخلق لكم بشک از جوړوم لكم تاسو لرا من الطين لخطنا کایت الطیر فمثل شکل د مارغه فانفق فيه فزب پکړوما په دې شکل کې ويكون طيرا باذن الله فشبه مارغه الوتن کې په امر د الله تعالی. وابره الاكمح او رغم بزو مرزاده اړوند والابرص او برګي د برګي مریضو واحيي الموتى او زبا ژوندۍ کوم مړي باذن الله په امر د الله تعالی سره. وانبئكم او خبروم پتاسو بما تاكلون باغسي چې تاسو یې خورئ وما تدخرون او باغسي چې ساتئ تاسو فی بیوتکم فکورون خپلو کې. ان فی ذلک بشک د خامخا لآیت نخدا لکم تاسو دپاره ان کنتم کچری تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي په دې خبرو باندې. عیسی علیه السلام له دا ټولې معجزې الله رب العزت ورکړې وي کهیئة الطیر په مثل د شکل د مارغه. روایت کړی شوی چې هر کله حضرت عیسی علیه السلام دعوه د پیغمبرۍ وکړه او معجزې ښکاره کړې نو دوی ورته وویل چې ته خاپیرک پیدا کا. نو د خټې نه خټه واغستله او د خاپیره شکل چې کوم دی تیار کو بیا یې پکې وکړل نو دی په الوتو په منځ د ځمکې او د اسمان شو. او دارنګې چې کله د دا کار وکړو نو ډېرو چې کوم دی په ده باندې بیا دا تهمت ولګو چې دا برس دا چې کوم دی سحر دی جادو دی لیکن دا الله رب العزت کولای معجزې چې کوم دی هغه له ورکړې وي مادرزاد لونه او دارنګې برګي والا خاوند چې په برګي باندې به برګ چوپر به او دی بیمار چې په هغې باندې د چا علاج نه راتلو نه چا سره د هغې علاج و او په هغه زمانه کې چې کوم دی جالینوس غټ حکیم و هغه به چې کوم دی دې خبرو د دې مرضونو علاج نشو کولی او دوی به بیا راغلل او عیسی علیه السلام ته به کېناستل او د هغه ته به وي چې زموږ دا مریضان د الله په حکم باندې ښه کړه. یعنې دا دواړه مرضونه ډېر سخت دي. یو مازداد ړوند چې د مور د ګېډې نه به چې کوم دی ړوند پیدا شوی او بینایي به یې په سترګو کې نه وه او دویم د برګي مریض چې بدن به چې کوم دی برګ چوپر شوی وایي دا دواړه مرضونه ډېر سخت دي چې په دارو باندې خو جوړېږي نه. نو دې خلکو له دا خلک چې کوم جالینوس حکیم له راغلل او چې کله به هغه ورته ووایي چې د دې علاج چې کوم دی نشته دی نو دوی بیا د دې مرضونو د علاج دپاره حضرت عیسی علیه السلام نه راغلل او یو مورزاده ړوند یعنې د مور د ګېډې نه چې ړوند پیدا شوی او په بدن باندې برګې و دوی چې کوم دی ورله راوستل نو ده دعا وکړه بیا یې په لاس راکړو نو دا دواړه چې کوم دی دا دواړه جوړ شو. په هغه وخت کې ډېرو خلکو چې کوم دی په ده باندې ایمان راوړو
او ډیرو خلکو دا وی چې دا سحر دی او جادو دی او د دنه انکار وکړو. دارنګې وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، یعنی او خبروم بتاسو په هغه څه چې تاسو یې خورئ او په هغه څه چې ساتئ تاسو په کورونو خپلو کې. دلته علما لیکي مفسرین عیسی علیه السلام با خبرولو بنده په هغه څیز باندې چې خوړلو به او یا به وروستو خوړلو، او هلکان مې خبرول چې ستاسو مور یا ستاسو ښځې چې کوم دی ستاسو د پاره په پلاني ځای کې چې کوم دی هغه خوراک یې ښودی دی او دوی به کور ته لاړل او مور ته به وژړل چې موږ هغه پلاني خوراک چې کوم دی راکړه، نو مور به له هغه راواغېستل او بیا به ورته ووي چې تاسو نن بیا د هغې ساحر مجنون سره چې کوم دی د هغه جادوګر سره ګرځېدلي یې، تاسو به د هغه سره لبې نه کوئ، تاسو به د هغه سره کینئ پاسئ نه، او په کوټه کې به یې بند کړل. نو عیسی علیه السلام راغی چې کله به د ده سره به ماشومان چې کوم دی مور او پلار به ماشومان نه پرېښودل دوی سره چې د سره لبې وکړي. عیسی علیه السلام په دغې ماشومانو پسې راغی کور ته. نو تپوس به یې وکړو چې پلانې څه شو؟ هغوی به ورته وایي چې نشته. بیا به ورته وایي چې ښه نشته دی، هغه پلانې خو په کوټه کې چې کوم دی بند دی او هلته په کوټه کې ناست دی. دوی به ورته وایي چې نشته، هغه خو خنزیر دی، یعنې د ډېر دغه نه سوخته نه به ووي هغه مور پلار چې هغه خو خنزیر دی، هلته زمونږ بچی نشته. هغه ورته وایي چې ښه خنزیر دی، زه وایي خدای دې خنزیر کړي. چې کله به دا الفاظ ووي نو بد خنزیر او لیهو به چې کوم دی الله رب العزت د هغې معشوم نه جوړ کو، د هغې هلک نه جوړ کو، او بیا به دوی حیران و پریشان وو. یعنی الله رب العزت داسې دعاګانې هم قبلولې. ومصدقا لما او پاغه او تصدیق کوونکې عمل هغه کتاب او بین یدیا چې وړاندې زما لاندې من التورات نه ویحل لکم او د پاره د چې زه حلال کړم لکم د پاره ستاسو بعد الذي بعد لا غسیزوننا حرم علیکم چې حرام کړی شوي دي وجئتکم او تاسو باندې او راغلی مزه وجئتکم او راغلی مزه تاسو لرا بآیت من ربکم بغټ نخل رب ستاسو نه فاتقوا الله پس او یریږئ د الله نه واطیعون او اطاعت کوئ زما ان الله بشکه چې الله تعالی ربي و ربکم رب دې زما او رب دې ستاسو فاعبدو پس بندگی وکړئ د هغې رب. هذا صراط مستقیم او دا نیغه سیده لار د صراط مستقیم. فلما احس پس هر کله چې ولیدلو عیسی منهم الکفر د دوی نه کفر ولو قال وویل د من انصاري الى الله چې څوک دي مددګار زما طرف د الله ته. قال الحواریون وویل هغې خاص یعنی دوستانو د هغه نحن انصار الله چې مونږ مددګار د الله یو، یعنی ایمان راوړی دی مونږ. آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې واشهد بأننا مسلمون او مونږ شهادت کو په دې خبره باندې چې بېشکه مونږ مسلمانان یو. ربنا آمنا اے رب زمونږ ایمان راوړی دی مونږ بما په هغه څه باندې انزلتا چې نازل کړي دي تا واتبعنا الرسول او تابعداري کړې ده مونږ د رسول فاکتبنا مع الشاهدین پس ولیکه مونږ لره شاهدان پس ولیکه مونږ لره دا شاهدان وینا یعنی مونږ هم شاهدان یو په وحدانیت ستا او په رسالت د حضرت عیسی علیه السلام باندې. دا حواریین 12 تنه او د دوی کسب چې کوم نه هغه دا او جامع وینځل یعنی دوبیانو. نو حضرت عیسی علیه السلام ورته وویل چې جامع وینځل به څه کوئ؟ زه به درته وینځل د زړونو وښیم. یو تن په دوی کې مرتد شوی دی او له یهودو نه یې رشوت اخیستی دی او نیولو د حضرت عیسی علیه السلام سره یې قصد کړی دی. هغه حواریان چې کوم دی د هغه سره ملګري شولو. ومکروا ومکر الله او فریب وکړو کفارو په عیسی باندې او جزا د مکر وکړله الله تعالی. والله الله تعالی چې خیر الماکرین بهتر جزا ورکوونکی دی مکارانو لا یعنې چې څوک مکر کوي. یعنی یهودیانو یو سړی مقرر کو چې ته به یو چل سره د یو ځای له بوځي او پس چل باندې به د عیسی ابن مریم چې کوم دی یو ځای له بوځي
اول ته به مړ کړي. نو الله پاک عیسی علیه السلام تر اسمان ته وخېژلو او دغه سړی شکل یې د ده په رنګ کړلو. نو دوی هغه مړ کړو، یعنې هغه خپل سړی چې کوم دی مړ کړو. پس چل ول باندې چې کوم دی چې کله دغې سړي د دې عیسی علیه السلام یو حواري و او هغه د یهودیانو نه رشوت واخیستو، هغوی ورته وویل چې په چل ول باندې به دې چېرته بار ته بوځي، ځنګل طرف ته به یې بوځي، خشکې ته میرې طرف ته، او هلته به یې چې کوم دی قتل کړي چې د نه مونږ خلاص شو. نو چې کله هغه دا چل وکړو الله رب العزت حکم وکړه او دی چې کوم دی اسمانونو ته اوچت کړو. نو چې دغه د هغوی ملګري راغله نو یې کتل چې دا خو عیسی دی او زما ملګری نشته. نو الله رب العزت چې کوم دی د عیسی علیه السلام شکل صورت په هغه باندې اچولی، یعنې د هغه شکل صورت هم د عیسی علیه السلام په شان شو او دوی په شوبه د عیسی علیه السلام یا خپل ملګری قتل کو او عیسی علیه السلام روغ جوړ چې کوم دی اسمانونو ته وخېژو او د قیامت په ورځ باندې به قرب قیامت ته به نږدې الله رب العزت چې کوم دی هغه راکوزوي. الله رب العزت دې موږ ټول ته توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين.